هادو هغه کسان چې یهودیان دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او صابیان دي. من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړ د دین په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فلهم اجرهم، نو دی د پاره ثواب د عمل د دوی ده، عند ربهم، پنځ د رب د دوی، ولا خوف او نبی هیڅ قسم یرا علیهم بدی باندې، ولا هم یحزنون او نبدی غمجن وي. داغه خطاباتو کم کې چې بنی اسرائیل ته الله رب العزت انعامات شمارل او ورته ذکر کول، داغه خطاباتو د انعاماتو تتمه ده بالترغیب. الله ورته نعمتونه ذکر کړل، اول هم ورته فرمایلو اعبدوا ربکم، د یو الله عبادت کوي او څوک د الله سره مشرک کوي. نو اوس دې آیت کریمه کې هم دوباره یې بیا نعمتونه ذکر کړل چې په تاسو باندې ما دا نعمتونه کړي دي، د هغه نعمتونو د وجې د الله د توحید مسله ومنئ او د یو الله عبادت شروع کې او څوک د الله سره مشرک کوي. نو د هغې نه بعد اوس دوباره خپله زړه خبره بیا را معاد کوي. کله کله سړی منځ کې دومره کلام وکړي چې وروستو کلام د سړي نه پاتې شي، یا مخاطب پوه نه شي چې د اول څه خبره کړې وه، لکه سړی وایي دا خبره مې څه پسې کوله. نو اوس الله ورته زړه خبره بیا را یادوي چې هسې نه صرف د نعمتونو او د زړو قومونو د تذکرو په تمه شئ، اور اصل مسله چې هغه دا مسله د اعبدوا ربکم هغه در نه هېره شي. دې وجې نه دوباره ذکر کړه چې ان الذین آمنوا، بېشکه خلک چې هغې ایمان راوړلی دی. ګوره ایمان څه ته وایي؟ صحیح عقیده د الله په توحید باندې او صحیح عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه، دې ته عمل صالح وایي. نو ایمان صرف د خولې او د ژبې اقرار ته نه وایي. ایمان وایي د رښتوني زړه نه الله منل، د رښتوني زړه نه د الله رب العالمین صفات منل او د الله رب العالمین الوهیت تسلیمول، دې ته وایي ایمان. نو دې آیت کې الله د نجات طریقې ښیي چې په کومه طریقه باندې به تاسو نجات مومئ او کومه لار به ستاسو د خلاصېدلو. نو ان الذین آمنوا، بېشکه خلک چې هغې ایمان راوړلی دی، والذین هغه خلک هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصارا دي، یهودو او نصارا، د هغې تذکره کوي. والصابئین او صابیان، یهود او نصارا د عزیر علیہ السلام عبادت کوونکي او د عیسی علیہ السلام ته الہ ویونکي، دي ته وایي یهود نصارا. قرآن د دې تذکره کوي وقالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیان وایي عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، العیاذ بالله، او نصارا د عیسی علیہ السلام عبادت کوي او هغه ته الله وایي او هغه ته حاجت روا وایي او الله ته مشکل کشا وایي عیسی علیہ السلام ته. نو الله وایي که یو سړی یهودي دی او که نصرانی دی، والصابئین او که صابي دی، یو ستورو د دې عبادتونه کول، مختلف علامات مفسرینو د صابیانو ذکر کړي دي. نو دې کې هر څوک چې دی خو من آمن بالله، یعنی من آمن منهم بالله، من آمن منهم بالله، چا چې د دین ایمان راوړو. تفسیر قرطبي کې لیکلي چا چې هم د دینه په الله باندې ایمان راوړو، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر. هر څوک چا چې ایمان راوړو په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې او نیک عمل وکړو، یعنی د الله رب العالمین حکم ومنو او د الله رب العالمین د احکاماتو پابندي وکړه، دې ته وایي آمنه. ایمان او مکه مسله ده چې د زړه نه دا ومنل چې الله رب العالمین یو دی او بل حاجت روا او بل مشکل کشا نشته. نو دا عقیده چې جوړه کړه، نو که یهودي دی که نصارا دی او دارنګ صابیان دي
فمن آمن بالله دې بعض خلک د وحدت الادیان نه استدلال کوي وی دا وګوره یهود دی یهودیت دی کې انجیل دی مني نصارا دی انجیل دی مني دارنګي یهودیان دی تورات وغیرہ دی مني لیکن چې په الله ایمان راوړو کنه نو بس بیا دی مسلمان دی لازم نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت ومني دا خبره هغه کی حال دار چې د الله منل خدا دی چې لكل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا الله فرمایي چې د هر یو د پرځان له شریعت ده کله چې قران راغی نو دغه شریعتونه خو منسوخ شو کنه نو کله چې دغه منسوخ شو او ته نه منې دا خو ته د الله نه منې او آمن بالله کې خدا معنا پرترا چې ته د الله منې نو من آمن بالله چا چې ایمان وروړلو په الله باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې پرز د آخرت ایمان سي پرز د آخرت خدا هر چا ایمان دی چې مرګ نه پس ژوندون حق دی لیکن د آخرت د ورځې ایمانداري چې ردو کې د شفاعت قهري چې په هغه ورځ د قیامت باندې نه د انبیاء حضور چلیږي نه د اولیاء او نه د فرشتو لمن الملک اليوم لله الواحد القهار بس صرف د الله رب العالمین بادشاہی به چلیږي د الله اډر به چلیږي د بل چا اډر به نه چلیږي دې ته وی فرض د قیامت باندې ایمان وعمل صالحا او عمل کو په طریقه د پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کو ګوره ایمان بالله او عمل په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم اوس ګوره ایمان بالله او قران دی لیکن عمل صالح په قران کې ټول نشته کنه دې د وجه نه به د عمل صالح د لپاره حدیث ته حجیت حدیث نه انکار نه کې وعمل صالحا او عمل کو په طریقه د پیغمبر د پیغمبر علیہ السلام جون د رسول الله سلام سیرت امون ته حدیث کې بیان شوی دی نو که یو سړی وي چې صرف قران منم نو دې په دې قران صرف منلو سره هم قران نشي منلی ځکه چې قران منی په عمل صالح به عمل کوي کنه بکی او عمل صالح او قران نه غیر دی قران کې ټول دن داخل نه دی حسرن بګینشته چې ګنې ټول عمل صالح دا په قران کې داخل دی دا څه نه ده نو کله چې دا څه نه ده نو حجیت حدیث نو به انکار نه کې ازان له خبره ده چې په روایت په جان پړتالو کې د محدثینو مختلف اصول دي لیکن په خپل رائے باندې او په خپل عقل باندې احادیث تلل او په خپل عقل باندې قران تلل دا خو ګورډه غلطه خبره ده دیو جنا کوم چې اطیع الله او اطیع الرسول راځي د ماتوب له په منځ کې مغایرت کنا نو اطیع الله ځان لې او اطیع الرسول ځان لې دیو جنا حجیت حدیث نه انکار نشتا دا یو مسلم او اجماعي مسله ده دیو جنا خود مفتیانو او د امت د علماو دا فتوا ده اتفاقا لا اختلافا چې څوک مستقل منکر حدیث او هغه احادیث حجت نه مني کنه دا سړی کافر دی او د اسلام نه خارج دی د اسلام سره هیڅ کار نشته او دا قرآن داوی چې کی دا داویم باطل ده بیا دا داو په دې وجه باندې باطل ده چې صرف قرآن خو منلی نشي دا قرآن صرف په ځان د مذهب یو لیبل ساتي او دا فتنه په دې ملک کې ډېره په تیزه روانه ده انکار حدیث ډېر په تیزه سره الله دې رحم وکړي مسلمانان په وړو وړو خبرو سره گمراه کوي او غټ مصیبت خدا دې چې علمونه ډېر کمزوري شو چې د یو خبرې جواب نه ورسي چاره نو بس تسلیم شي وته اگر که حق خبرې خو پرېږدي وي دا به غلطه وي پکار دا دی چې مسلمانان دې خبرې ته لږ سوچ وکړي او فکر وکړي چې د الله رب العالمین کتاب به څنګه نافذېږي قرآن سره سنت د رسول الله او قرآن سره حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم متواتر را روان دي دیو جنا د احادیثنا مستقل انکار کولم کفر ده خدا م یاد ساته چې احادیث په خپل عقل تلل او دا غیر لپاره د محدثین اصول کافی نه ګڼل دا ځان له یو عظیمه گمراهی ده نو عامل صالحا او عمل کو په طریقه د پیغمبر فلهم اجرهم نو دیل ده ثواب د عمل لدی عند ربهم پنس د رب دی چا چې نیک عمل وکړه کنه الله به دیل لدی د عمل صله ورکی تاسو ګوره دی آیاتونو کې وی چې یو پټه کې مداخلهګا
یو تنظیم د داخلي دو شرط نه دی لګولې، د یو جماعت د داخلي دو شرط نه دی لګولې. بس الله عمومی اعلان کړی دی، من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان وروړو په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او نیک عمل وکړو. دې د وجې نه نن جماعت پرستی کومې علو ته رسېدلې ده. همیشه چې دا حق نه عام کیږي کنه او ټول علما په حق نه راجمع کیږي، د دې یو وجه جماعت پرستی ده، یو نظم ده، یو جماعت ده، دا ځان لشي ده، یو د جماعت پرستی. د جماعت داسې اصول کې دي چې ته د دینه به خوځې را خوځې نه، دا لویه ګمراهي ده. دې د وجه نه نن وګوره علما تتر بتر دي. یو سړي ته پته ده چې دغه مسله حق ده، یو سړي ته پته ده چې دا مسله حق ده. یو عالم سره زما کلی کې په دې باندې خبرې رالې، جمعه فی القرآن باره کې چې ما یې حدیث عام دي، تاسو وایئ چې جمعه فرض او واجب ده، والفرض والواجب لا یثبتان الا بدلیل قطعی. د جمعې شرایط چې تاسو کوم ذکر کوئ دا په څه کې دي؟ مولانا یو دو خطا شو، آخر کې ما ته وایي زما په دې من و عن دا زړه مطمئن دی چې جمعه په بانډو کې کیږي، لیکن وی زمون مذهب حنفی دا ده. ما چې مذهب حنفی کې هم د تخیم چې نه کیږي، چې کیږي په بانډو کې هم ته چې نه کیږي. خو بیا ما سوچ کو چې دا مذهبي تعصبات داسې شی دی، تا ته به حق ښکارم شي لیکن بیا هم نه منې. ته وګوره کنه څومره عبارات داسې دي چې هغې وایي قبر ته روح واپس نه راځي، اعاده د روح نه کیږي. دیوبندي علماو لیکلي دي، لیکن بل طرف ته زیات دیوبندیان د سماع موتا یا د حیات فی القبر قولو کی زیات کتابونه رستنو علماو کې راشي، نو هغې نه خلک کم استدلال ونیسي، وایي که مونږ دا خبره ومنو بیا خو مونږ ته خلک پنجپریان وایي که نه. دې ته وایي جماعت پرستی، دې ته وایي تعصبات. الله دې مونږ د جماعت پرستو تعصباتو نه وساتي. دې وجې نه دا عزم په خپل علم کې وکړې، زه به قرآن و سنت علی فهم سلف بیانوم، د ټولو ائمه مجتهدینو به احترام کوم، لیکن دلیل به قرآن و سنتي. هر څوک کاغه اکابر دي، کاغه تنظیمونه دي، هغه امام دی، هغه عالم دی، هغه استاد دی، چې قرآن او سنت مقابله کې راځي، بیا به زه قرآن او سنت اخلم، د دې مقابله کې به هیڅوک نه قبلوم. که دا نیت د علماو وکړو، په الله قسم د دې علماو نه به الله خیر خور کړي، او الله به د توحید او سنت او د وحدت او د اتفاق دا رڼاګانې په دې عالم کې خورېږي. خو افسوس دا دی چې کوم مولا فارغېږي د یوې کارخانې غلام جوړېږي، کوم مولا چې فارغېږي د یو تنظیم سړي، او کوم عالم چې فارغېږي د یو مدرسې غلامي، د یو جماعت او د یو فرقې پرچار کوي، د الله او د رسول پرچار ډېر کم خلک کوي. دې د وجې نه خو زمونږ خلو کې اثر نشته، دې د وجې نه خو معاشره کې زمونږ د خبرو کردار ختم شوی دی. الله دې عمل نصیب وعمل صالحا او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر، فلهم اجرهم، نو دی له ثواب د عمل د دوی دی، عند ربهم، پرېز د رب د دوی. دهریان وایي چې هېڅ هم نشته، مړه دا دنیا ده او مرګ چې راغی بیا هېڅ هم نشته. الله وایي داسې نه ده، چا چې نیک عمل وکړو نو فلهم اجرهم عند ربهم، دی له ثواب د عمل د دوی دی په نزد د رب د دوی. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به هیڅ یره په دوی باندې په دنیا کې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجني په آخرت کې. دا دوه غټې خبرې دي چې یو سړي باندې خوف نه، د قیامت د ورځې خطر پې نه، یا د دنیا ټینشنونه پې نه، نو دا لوی مقام دی. بل د آخرت د ورځې ورته الله رب العالمین بخشش نصیب کی. الله فرمایي دا دواړه صفات به په ورځ د قیامت وي، یا به یو دنیا کی بل به آخرت کی، لیکن الله به تا ذلیله کوي نه، په دې وجه چې تا ایمان په الله راوړلی دی. ایمان دې په جماعتونو، په تنظیمونو، په اکابرو باندې نه او په فرقو باندې نه، او عمل صالح دې کړی دی، بدعات دې نه دي کړی، رسومات او رواجونه دې نه دي کړی، نو د دې وجه نه به الله رب العالمین تعالی اجر درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا بشکا خلق چې ایمان راوړل، والذین هادوا هغه خلق چې يهوديان دي او نصارا دي، والصابئین او صابئان دي، من آمن بالله چا چې ایمان راوړو د دې خلکو نه په الله باندې، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر، فلهم اجرهم، نو دی له ثواب د عمل د دوی، عند ربهم، په نزد د رب د دوی.
ولا خوف علیهم او نه به هیڅ یره بدی باندې ولا هم یحزنون او نه بدی غمجنی. واخر دعوانا